د بېنظیرې د روپو په باره کې اهم معلومات سره شیر کوم. کم کسان چې روپۍ راخلي او مسله ورته راځي ځینې کسانو سره چې د روپو پر اخیستو کې دوکه شوې ده، بل لا چې د هغو د طرفه نور اهم معلومات راغلي هغه معلومات سره هم شیر کوم، ځکه چې ای کچېرې چې ده هغه پرون شوي ده. نو په هغې کې ځینې کسان چې دی ټلیفونونه هم کړي دي خپل هر سره چې دي دا یې هم معلوم کړي دي. تاسو هم معلومولی شئ، د هغو سره تاسو رابطه وکړئ نو تاسو ته به ټول معلومات چې دي دا به درکړي. چې تاسو ته ټلیفون وکړئ د خپل شناختي کارت نمبر اوس خو دغه تېر شو، خو کله چې بیا به بل دغه باندې کوئ نو زه به تاسو ته ووایم تاسو سره په هغه ورځ باندې خپل شناختي کارت او سره چې دي دا ورسره په موبایل باندې شیر کولی شئ، نو هغه به تاسو له معلومات چې دي دا به درکړي. خو د هغو له طرفه څه معلومات راغلي هغه معلومات در سره شیر کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانان دپاره تاسو ویډیو راوالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ورورسي. ځکه کم سینیټر روبینا خالد چې ده هغو پرون ای کچېرې کړې ده، نو په هغې کې هغې څه خبرې چې دي دا کړې دي. وایي که تاسو روپۍ راخله اکثر د ځینې کسانو سره د روپو پر اخیستو کې دوکه کېږي. اکثر د ماشومانو روپۍ دا به وله ورنه کړې، دغه شانته هغه روپۍ به ته ووالې، یا چې د دې کمې روپۍ دي نو په هغې روپو کې چې دی هغو نه به یې روپۍ ووالې. ځینې کسان وایي چې روپۍ چې دي دا به کم ځای راخلو. نو اوس د هغو له طرفه دغه یوه خبر راغلی، ځکه چې موږ تاسو ته ویلو چې دا په جنورۍ نه چې دی د هغې نه به شروع کېږي. یو کس ما ته ویلو تا خو وایې چې پیسې به سیوا کېږي او د جون نه به سیوا کېږي. نو جون او جنورۍ کې فرق دی. جنوري مې راته وویل چې د جنورۍ نه به سیوا کېږي، خو اوس هغه وایي چې راتلونکی قسط چې دی دا به تاسو ته سیوا میلاویږي، لکه 18,500 چې دی دا به تاسو ته راتلونکی قسط چې دی دا میلاویږي. د هغو له طرفه چې کم معلومات راشي موږ ستاسو سره هغه شیر کوو. اوس هغه وایي چې راتلونکی کم قسط چې دی نو هغه به تاسو ته میلاویږي دغه په ټولو بینکونو کې. کم شپږ بینکونه چې دي تاسو په هر ځای کې راغستی، ستاسو ایزي پیسې نه هم راغستی، جیز کیش نه هم، دغه نه بینک اف پنجاب نه هم، دغه شان دغه شپږ بینکونه چې دي په هغې کې تاسو په هر یو بینک کې رالی نو تاسو خپلې روپۍ چې دی دا به راتلونکی قسط چې دی دا به راغستی شئ. خو بیا هلته کې په هغې کې مسله راشي، نو دغه مسلې د وجې نه چې دی هغوی لیټ کړي که نه د هغو بیان چې دی دا پروت دی، په هغې بیان کې هغو دغه خبره چې دا کړې ده. بل لا چې کم کسان روپۍ راخلي نو هغو ته یې هم ولیدي چې تاسو به د دې خبرو چې دی خیال به ساتئ. د روپو پر اخیستو کې ځینې کسان ته مسله، ځینې کسان وایي موږ سیم راغستی دی څومره ورځې پس تاسو صبر وکئ، صبر وکئ، ستاسو د اکاونټ نه دغه روپۍ چې دی چېرته تللی نه شي، دا ستاسو په اکاونټ کې به جمع کېږي. که دې ځل له میلاو نه شوي نو په راتلونکي وخت کې راتلونکې پیره چې دی دا به تاسو ته میلاویږي او بله پیره به تاسو ته میلاویږي، خو ستاسو روپۍ چې دي دا به نه ځي، ځکه چې اوس دا روپۍ ستاسو اکاونټ ته چې دی دې ته راځي. خو هغوی چې روپۍ راغستو له راځئ نو تاسو به چل کوئ چې تاسو به د خپل موبایل نمبر کم نمبر چې هغه تاسو له درکړی دی په دفتر کې هغه نمبر چې دی دا به په کاغذ د ځان سره لیکئ او له ځان سره به موبایل لا اخلئ. خو موبایل دا نه چې ټچ والا موبایل لا واخلئ، که ستاسو سره ټچ والی او که ساده هغه بټن والا موبایل نو هغه بټن والا موبایل چې دی دا هم چلېږي. دواړه موبایل چې دي دا چلېږي، په هغې کې څه مسله نشته. دغه به له ځان سره وړئ چې دغه ویسې هلته کې له ځان سره خپل شناختي کارت به له ځان سره راوالی. نو کله چې بیا ستاسو نه هغه کس چې دی دغه غواړي د معلومات نه کم غواړي او کم شیزونه هغه له تاسو ورکوي، تاسو به هغه له خپل شناختي کارت ورکوئ او د هغې سره به کم نمبر چې تاسو په کاغذ لیکلی هغه نمبر به ورکوئ. خو خپل موبایل چې دی دا به په لاس کې نه ورکوئ، ځکه ستاسو موبایل ته به میسج راځي، هم به د روپو د راتلو راغلی، هم چې کله تاسو روپۍ راواخلئ نو بیا به ورته راځي. نو که تاسو موبایل ورکړی نو هغه دغه میسجونه چې دي دا ډیلیټ کولی شي او ستاسو سره دوکه چې دا وایي دا هم کولی شي. نو تاسو کوشش وکړئ چې موبایل چې دی دا به چاله په لاس کې نه ورکوئ. بهر هم چاله په لاس کې چې دی خپل موبایل مه ورکوئ. کم سیم چې ستاسو سره دی دغه سیم چې دی په کم موبایل کې پروت دی نو هغه موبایل به چاله نه ورکوئ او باقي روپۍ چې دا تاسو په دغه طریقه راغستی شناختي کارت او په کم کاغذ چې تاسو نمبر لیکلی دغه نمبر تاسو ورکوئ نو تاسو ته به روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاو شي. که ستاسو اکاونټ کولاو شوی او که کولاو شوی نه یو څو ورځې صبر وکړئ ستاسو اکاونټ به کولاو شي.